معرفت با د زائد حرف معرفت با و اشتقاق باندې کیږي په عدم النظیر باندې بکیږي په غلبه د زیادت بکیږي او په ترجیح باندې عند التعارض بکیږي ترجیح باندې عند التعارض یعنی د دوو حرفونو د زیادت یا د دوو وزنونو تعارض راغی نو بیا به ترجیح ته یو لورکه هغه ترجیح به په هغه صورت کې ورکه که حرفونه نو دې ته به ترجیح ورکه چې دا حرف غالب او زیادت ته او یا وزنونه جوړېدل جدا جدا نو بعض اوزان په کلام د عربو کې کثیر وي بعض اوزان په کلام د عربو کې قلیل وي لکه اسماتا ته ویلی غالبا چې افعلوا او فعلا افعلوا او فعلا نو دا افعلوا وزن په کلام د عربو کې ډیر دی لکه اسماء سکه په افعالو کې مشته افعلوا وزن د لام حرکت ته فکر مکوا چې بای لام چې کوم دی مفتوح دی که مضموم دی او که مبنی دی که غیر مبنی دی خو افعل لفظ واخله افعل دا په افعالو کې مشته او په اسماءو کې زمون خبره خو د اسماءو ده خو موږ د دې ټکی او د دې لفظ د کثرت خبره کوو دا کثیر الاستعمال له او د دې مقابله کې فعلا وزن کثیر الاستعمال نه دی قلیل الاستعمال له ځکه چې دا صرف په اسماءو کې شته او دا د چې اسماءو کې هم د افعالو په مقابله کې کم دی په دغه کې خود سره نشته دی په افعالو کې د سره نشته دی دا غي امثله ذکر کول نو د حطایت پوری درته وي چې دې ټکو کې دا اشتقاق واضح دی لہذا تبع عمل په دې باندې کې چې دا اسم مشتقی دی او دې کې اشتقاق ښکار دی او سره دینه چې د دې کوم وزن جوړیږي نو دغه وزن په کلام د عربو کې نشته دی عدم النظیر دی پکې نه ملایدل د دې وزن دی په کلام د عربو کې خو اشتقاق پکې ښکارا دی لہذا تبع دا اشتقاق باندې عمل کې ودلامس او بل مثال شو لکه دلامس دا د دلسنه ماخوذ دی دا دلامس په خپل باندې وګدې نرمه باریک نیزه ته ویل کیږي هغه کمیس چې هغه سړی په جنگ کې اغوندي یا چې کمدین واسه عام کمیس ته هم ویل کیږي چې نرم باریک وي او دا د دلسا نماخوذ دی دلسا یدلسو دا په معنا د لانه یدینو باندې مستعملیږي نو اشتقاق پکې واضح شو اوس دلامس دا خو فعامل وزن دی نو فعامل وزن په کلام د عربو کې نشته خو اشتقاق پکې واضح دی لہذا تبع عمل په دغه باندې وکي او دا به فعامل وزن اومني او دا د لسنه به ماخوذ کی وقمارس قمارس چې کوم دی ډیرو ترو مستو ته ویلې کیږي ماستو چې په پيو کې د شملو یو اندازه واچي او بیا هغه کلک شي نو کله کله داسي وشي چې لږ وخت په تیر شي نو هغه ډیر تراوي تور شوي او چې تازه وي نو تور شنی خیال کې براشي خبره تور شو نه په مطلب پوه شوي نو قمارس خو وی دغه تا او دا ماخوذ دی د قرصنه قرصه قارس تراغله دی قارسم اغا مستوت وی چې تراوي نو قمارس کې عدم النظیر موجود دی دا فماعل وزن دی او فماعل وزن په کلام د عربو کې نشته خو ماده د اشتقاق د دی هم په دغه معنا مستعمل ده کومه معنا چې د قمارس ده پوه شو نو اشتقاق به کې ثابت شو وهرماس هرماس چې کومه ده دا په معنا د زورور د قوت او د طاقت والا باندې راځي
هغه زمری ته وای چې طاقتور وي او دا د حرسنه ماخوذ دی هیر او سین دای ماده او حرسه دا په معنا د دق یدق په معنا د ثبات باندې راځي او هرماس هغه سیسته ویل کیږي چې هغه قوي وي او دغه وی دا هغه زمره چې خلکو باندې چې کمالینو زور وروي وزرقم او بل مثال ذکر کوي زرقم دا زرقم په معنا د ازرق باندې دی زرقم او ازرق هغه انسان ته وي چې دا غسترګ شنی وي اوس ګوره زرقم دا ماده پکې زارا او قاف دا میم پکې زائد دی نو دا فعلم وزن شو فعلم وزن دې کې عدم النظیر دی دا وزن په کلام د عربو کې موجود نه دی خود دې ماده چې هغه زیر قاف دی هم په دقیق معنا بیانې په کلام د عربو کې مستعمل دی خیال کې مرادي لون دې پکې ازرق دا غینا صفت مشبہ په وزن باندې مستعمل شوی دی وقنعاس قنعاس چې کوم دی لوی مضبوط او ثابت اوخته ویل کیږي او دا ماخوذ دی د قاعسنه قاف عین سین ماده شولا نو او قاف عین سین ماده دا په معنا د ثبات باندې مستعمليږي او عظیم دا په یو ځای باندې ثابتي نو کله کله هغه معنا چې کوم دی لکه لازمی غوندي وي یا زمینی معناوي خو مناسبت چې کوم دی پکې موجود وي نو دا قناس دا فنعال وزن وي فنعال وزن نشته په کلام د عربو کې خدا ماده هم په دغه معنا باندې چې ثبتا او په ځای باندې پروت سیسته ویل کېږي درون سیسته ویل کېږي وفرناس فرناس چې کوم دی دا هغه زمری ته وای چې دا هغه سټ ډیر مضبوط وي د سټي مضبوط وي غلیظ الرقبه او فرناس د فرسنه ماخوذ دی فرسا یفرسو اوس چې مخ کې دی وي دا هم په معنا د دق یدق باندې راځي دق یدق په معنا د ټکولو باندې په معنا د ثبات باندې مستعمليږي او ثابت چیز محکم او مضبوط وي نو فرناس دا فعنال وزن دی خو فعنال وزن په کلام د عربو کې نشته خود دې ماده چې فاراسین دی فا را او سین دای ماده دا په کلام د عربو کې په معنا د ثباتا په معنا د دق یدق په معنا د قوت باندې په معنا د غلظت باندې چې کوم دینو مستعمليږي او فرناس ویم اغاز مریتا چې هغه شدید در رقبوي غلیظ الرقبوي نو مناسبت په معنا کې په دې شدت کې قوت کې او په دې ثبوت کې چې کوم نه موجود دی وترنموت ترنموت دا ترنم یو ترنمون ماخوذ دی او د دې په مجرزو کې ماده رینون او میم ده رینون او میم ده ترنموت چې کوم دی هغه आवाज ته وي چې کله د لیندینا تکانه وشغه او هغه یو आवाज کوي یو نری بنگاره غوندي کوي یو لیندنه یو مچوغنه ده مچوغنه پیژنې مچوغنه پیژنې کنه هغه یو دوه پړی پکې او په دې مېز کې پکې پټا کوي تم سو وایو پټا پاغه کې کانه کې دي خلک کانه کې نو په خوا منګ په الکوانه کې جګړې کولې په دې باندې مونږ به د خوند دی خوا سروي سرول او هغه طرف خلکو به د سوت خوند هغه طرف ته سروي سرول مونږ سره به مچوغړې وي هغه سره به وي د څه قامت له باغی به مو یو بلشتل اوس کا باغې د چا سره لګي نو پټ کی مړ کیږي دا بتاو کې ناسافه به دا یو طرف پرې دي چې دا پرې دي دا کانه به یو بن ناری کی دغه بنګ आवाज ته ترنموت وي دغه بنګ आवाज ته استاد غشي لیدلی نه دي چې د غشه د دې لیندینه کله شروع شي بنګاره کوي یا چې کمالانو دا دربلونو لیندا چې دوه خوخه پکې خوخه به نه کنه او پټاک پکې دوه ربلونه پکې دا چې ربل راکاږي نو هغه چې کله پریدي
یو بند ناری کی دغه ته ترنموت ویل کیږي دته څه ویل کیږي ترنموت ویل کیږي او ترنم د دغه نه ماخوذ دی ترنم هم د دغه نه ماخوذ دی ځکه ماده رینونو او میم در رانما یار نیمو وکی گوته کېدا درزم بیاوزل خیال کراله او تور لحد ترورا ورزی بیاوزل تا ته وی تور لحد ته ورزی او ځان ته وی استاخ کولی حرام ته درزم بیاوزل او پیسې دیو د پاسه بکینی او نه ورزی واسه وی درزم بیاوزل خیال کې مرضی ته به چې بیا په ناتوانانو اعتراض وکړ نه په ناتوانانو اعتراض نه کوم رښتیا خبرې کوم یو ناتوانو ډیر نیک سړیو تهجد گزارو ناغه په یو بل ناتوان داغه په आवाज ماین شو په आवाज ماین شو ناراغه داغه سره شپه سار مان د شپې خو چې کم دیانو ورید شو مو پریت شو مو ستا په مینه کې و دا چلو شو هغه چلو شو خوب نه راځي نو سار هغه منزل رانغی اخا आवाज والا منزل رانغی بس ایسته دې خفه شو وی خمای کته برشتیا دا خبرې کې چې ستا په مینه کې اوس وزیدلې مو مدینه می یادېږي مکه مکرمه می یادېږي او استاد دین له بدرزمه دلته موږ نه یو مکه مدینه منورې ته استاد دین درزمه نو ایسته مرور شي پوه شو لاړ ودا خاص بکواس ته درو وټو دا رښتیا خبرې خو نه دي نو دا خیال کې دراله نو ترنموت دغه आवाज ته ویل کیږي چې د لیندې نه په کم وخت غشې وځي د مچوغړې نه کانې وځي د ربړ د لیندې نه کانې وځي او دا غینه کم आवाज وځي دغه ته ویل کیږي ترنموت نو دا خو تفعلوت وزن شو او تفعلوت وزن په کلام د عربو کې نشتا خود دې ماده هم په دقیق معنا بیانې مستعمل او ماده سره را نونو میم رنما يرنمو وکان النددن افنعلن دا الندد افنعل وزن دی الندد دا هغه سړی ته وایي چې جګړالو وي ډېر زیاتې جګړې کوي جګړالو پیژنې کنه جګړې کوونکې مولا جګړې کوونکې مولا ته ویل کېږي اوس چې ګوري نو دا الندد قانون پکې واخلي نو افنعل وزن بشي افنعل وزن په کلام د عربو کې نشته د دین معنی شولا جګړه کوونکې او لد یلد لدن لد یلد لدن داتې مصادر راغلي دي وهو الد الخصام وهو الد الخصام قرآن شریف نوم یو کتاب دی کې بدل شي خیال کې مراله نو دا الد یلد دا الد چې کوم دی په دغه ځای کې اسم تبذیل صيغه ده او لد یلد دا مضاعف دي د نسوره پشانتی د مد یمد پشانتی د دین لدن مدن پشانتی راغلی دی او دا لادن لاددن ماددن پشانتی جګړې کوونکې اغم جګړې کوونکې ته وي النددم جګړې کوونکې ته وي اشتقاق پکې اوضح دی واضح سکه خو اوضح دی پکې نو دا وي افنعل وزن دی ومعدن فعلن او معدن دا فعلن وزن دی لمجیء تماددا د وجه دراتلو د تماددنا معد ابن عدنان دا په عربو کې یو سړی تیر شوی دی دا ډیر داسې سړیو چې انتهایی عیش پرست سړیو او خوشاله او د مالداري ژوند تیرو نو خلقو ته معد ابن عدنان نوم کې خود دا معد دا ذاتی نوم نو دا صفتی نوم دی خدا د معد دا ولکیږي خوشعیش انسان ته خوشعیش انسان ته او دغه نه مستعمل دی په کلام د عربو کې تمعدد تمعدد یتمعدد تمعددن د زندگی چې د معد ابن عدنان په شانتی شي د چا په شانتی شي د معد ابن عدنان په شانتی شي نو هغه سړی ته وایي تمعدد معد ابن عدنان زندگی د خوشعیشی و نو د دې د چا زندگی چې د خوشعیشی شي یو چې کم دی عیش خلاف شریعت عیش پرستی ده کنه ګری زموږ زمانه کې یو خوشعیشی ده خوشعیشی مطلب دا چې ژوند دې د خوشحالۍ تیریږي ژوند دې د راحت تیریږي یعنی د ضرورت سامان مور سره مهیاي
دینداریم پکې موجود دی. نو چې کله انسان ته د ضرورت سامان مهیای او د دیندار وي نو د جون بیغمه د جون بے فکر تیریږي. دا خوشعیش انسان دی، عیشت الراضیه په دغه زندګۍ کې چې هغه دا خوشحاله دی، پکې خوشحاله دی، دا زندگی خوشحاله یعنی دی په دې خپل زندګۍ کې خوشحاله دی. نو شته داسې خلک کنه چې نیکان صالحان دي، مالدار او دولتمند دي، او هغه چې کومه دی نو ښکلې زندگی تیروي. په خبره پوه شوې؟ نو دغې ته ویلی کېږي خوشعیش. خوشعیش ورته ویلی کېږي. یو خشک عیش دی، خشک خبره باندې پوه شوې؟ غریب د پولې پړک ته ناست دی، یو خوشعیش دی، یو خوش خوراکی دی، یو خشک خوراکی دی. خوش خوراکی ښه خوراک کول بهترین، او یو خشک نه هغه کمزوری خوراک، هغه معمولی غوندې فرق دی. ښه معمولی فرق دی. نو په دې تمادده پوه شوې که نه چې دا خوشعیش ته ویلی کېږي. د دې وجې نه خلک وایي تمعدد زیدن اذا تشبه عيشه بعيش معد بن عدنان، او د معد بن عدنان هغه زندگی هغه د خوشحالی او د راحت وه، نو د دې مولا زندگی د خوشحالی او د راحت ده. ولم يعتدوا بتمسكن وتمدرع وتمندل لوضوح شذوذه، او اعتبار نه دی ورکړی علماء تمسكن او تمدرع لره دا د وجه د وضوح شذوذ د دینه چې دا شاذ دی، په دې کې شاذواله واضح دی. هغه څنګه تمسکنو تمسکن هغه سړی ته ویل کېږي چې مسکین شي. اظهر المسکنتا مسکنت ظاهر ک یا سوار مسکینن دا سړی مسکین وګرځید، او مسکین فقیر ته وایي، محتاج ته ویل کېږي. خبره هم پوه شوې؟ د فقیر او د مسکین معنا تقریبا یوه ده، که څه 19-20 فرق پکې، خو تقریبا یوه ده. قرآن شریف کې چې راشي نو بیا پکې علما فرق کوي. یاره مسکین دی ته وایي چې هیڅ سره نه، او فقیر دی ته وایي چې ورسره خو یې خو د نصاب ته نه رسېږي، او یا بالعکس وایي چې فقیر هغې ته وایي چې سودم تشین دی، د پولۍ پړک ته ناست دی، هېڅ درک ورسره نه لګي. او مسکین هغې ته ویلی کېږي چې نسته نسته خو ورسره یي، خو ملای لا د غنا حد ته چې کومه دی نو مال نه یې رسېدلی، او د غنا حد ته چې د فقر نه وځي ابدی، چې د ملا د کور د سرو زرو دروازی او د سرو زرو بارکړی اوښ پې دننه کور ته لاړ شي، نو دومره وشوه چې دی د فقر د حد نه ووتو، خو د غنا حد کې نه یې داخل، دا غني شوی نه دی. په مسله باندې پوه شوې؟ اوس به ته وایې دا کوم کتاب کې راغلي. په هره خبره اعتراض مه کوه، د خدای بندګانو. تاسو په یوه میاشت کې زما مزاج معلوم نه کړ، او ما په یوه ورځ کې ستاسو ټولو مزاج معلوم کړی دی. خبره پوه شوې؟ او په یوه میاشت کې مو زما مزاج معلوم نه کړ، نو وایي دا تبلیغیان پسې خبرې کوي. خیال کې م راځي؟ نو لږ سوچ کوئ خبرې ته، ښه لږ سوچ کوئ، په مطلب پوه شوې؟ ما له ملا تپوس وکړو، ملا په ټلیفون تپوس وکړو، نو زه اوس په ټلیفون ډېرې خبرې ډېر جوابونه نه ورکوم. ملا رانه تپوس وکړو په ټلیفون، وی چې د نکاح دپاره دا کوم وکیلان چې د جینۍ په اختیار باندې مقرر کېږي نو دا څنګه دي؟ نو ما دا خو ښه خبره ده چې وشي، بده نه ده، دا زمانه د فتنو د فسادونو ده، خو مې اوس په دې نن زمانه کې په هغه دغه کې لیکي، په هغه نکاح فارم کې، نکاح فارم لیکلی که نه، نکاح نامه کې لیکي، نو شرط نه دي، خو ورنږدې کړي دي د کافر زامنو. نور خو په نکاح کې خو دوه ټکي دي او دوه ګواهان دي، یو نکاح خوان دی، بس نکاح وشوله، که په ټوکه دې وکړه هم نکاح وشو. هغه ته دا فهم کړی ده زما د دې خبرو نه چې په دې فارم کې لیکي، نو په کار ده چې دا ګواهان مقرر شي او هغه بیا په هغې کې ولیکي. خیال کې م راغله؟
نو هغه ته دا فهم کړی دا چې بای د مولا وی چې د زنانه په وکالت باندې چې کوم گواهان دي نو دا شرط دي او شرط د فرایض نه کنه دا فرض دي څه مطلب فرض دي لوی ډنډوره په جوړ شو لوی ډنډوره یو کس راغی د دې پاتې ماته خبره وکړه وی دا خبره ته اگر انا اول تاسو کو خيار سړیو انګريزي تعلیم یافته خو خيارو وی دا تاسو راغلو کله نکاح متعلق او بیا راته دغه دې تر ورسید چې د دې جنې نه خلک اختیار اخلي نو دی وخت گواهان دا ضروری دي که غیر ضروري کړي جنې پلاری نو بس ضرورت نشته وکیل لاغشتره لاغي ولشتره او کنس بل څوک نه پلاری نه بل څوک نو بیا په دغه وخت کې گواهان پکار دي ځکه چې اوسې په نکاح فارم کې لیکي اپو هغه وی خاصي ټیک اچھا چې پروپاګاندا کړو نو بیا هغه ته وی کولې به خو واسه عمله خو چې کوم دی دسي غلطه خبره نه کړی صحیح خبره کړی وضاحت د خبرې کړي وضاحت د خبرې سوچ کوا خبرې ته اسنه چې بیا ته چې کوم دی نو خفه چې دا خو په ما پسې خبره وکړه نو سړی و پیژنه سړی و پیژنه په مطلب پوه شوې چې کومه بنا خبرې کو سونه شیرونه مې ته به سره ټول جن کو سره یارانه نه جوړ جن کو سره یارانه نه سترګو دې خړلې کتلې درته نشم مینه کې دې اوسم حال وایلې درته نشم مینه کې دې اوسم حال وایلې درته نشم او داغ نه داغونه دي پراته زما پسړه باندې دا دې موقع مناسب وي ما داغ نه داغونه دي پراته زما پسړه باندې او دې د شمیرلې درته نشم خو خیال کوه چې ختمه د بلچا په ګوتو ور نشي ډېر سمې پسړه دي زیلی کله درته نشم خیال کې درانه نو څو خبره وایي دا خبرې دي نو اوس په پوه شو وینا چې تمسکون اظهار المسکنت دوی یا وی تمسکن زید الاسوار مسکین زید مسکین شو زید څه شو مسکین شو نو مسکین مالا مال له چې مال سره نه نو مالا شیء له هیڅ شی سره نه هیڅ شی سره نه یا سره خلګي د نصاب نه چې کم دینو کمی نو دغه سړی تبا مسکین ویل کیږي الکه دا د چا نه ماخوذ دی د دې مناسبت دې کې اشتقاق څنګه دی دې کې اشتقاق کراخه دا چې سین کاف نون د دې ماده واخلي او تمسکنه تمفعل وزن والی تمسکنه کوم وزن والی تمفعل وزن والی نو بیا سین کاف نونی ماده ده نو د تمسکن معنا ده اظهار المسکنت سوار مسکینن دای معنا ده او د سکون معنا ده په ځای باندې ناست ضد الحرکت سکون ضد الحرکت نو ظاهر کی مناسبت نشتا دی وی چې شذوذ دی پکې او دا شذوذ بالکل ښکارا دی خو علما وی دا بتاله ان شاء الله په علم الصيغه نوم یو کتاب دی هغه کې راشي کوم ځای کې راشي علم الصيغه نوم یو کتاب دی په هغه کې به کوم دی راشي چې په دې دوو معناګه د دوو سيزونو کې په معنا کې مناسبت ضروری نه ده چې په معنا مطابقي کې دي یا دې په معنا مطابقي کې یا دې په معنا تضمنی کې یا دې په معنا التزامی کې چې ته کله کله دلالت مطابقي دلالت تضمنی او دلالت التزامی وي په خبره پوه شئ چې منطق کلام شنو بیا دلالت شي چې دې بل تراشن بیا معنا شي څه فرق نشته ښه درې شری او شپېتري جمله او قضیه ده فقره ده فقره او جمله او قضیه شی یو دی په خبره باندې پوه شئ البته ترکیب به راته کې ترکیب به راته کې په خبره باندې پوه شئ نیکوم درته الا ظالم زمون یو سم چې کوم نه بدمعشي کوي خاله ټیک ده په اخر وخت چې تختونه بیا به ته خو چې تاسو ټول لاړ شئ اخیری ورځ چې دلته یوازې پاتې یو دوه درې مليان پکې دی باندې نور ټول پکې نور با ټول طریقې خیری اخیری ورځ پورې نو سندونه هم دیوالون لور کړي ډیران ګل الګه کوته خان ګل اغم تلې دی محمد ګل اغم تلې دی جان ګل اغم تلې دی
خبره پوه شي مندا ګل هغه هم تللی دی چې به کوې اوس کې به ورسره څه یو چې کوم دی روسي ګل به پاتې ښه مخکې لاړ شه نو دې کې په معنا التزامی کی مناسبت دی لالا څنګه هغه دا دی چې تمسکنه اظهار المسکنت ته وایي د غریبۍ اظهار ته ویلی کېږي او چې کله یو دله غریب شي چې کله مالداري خو ټوپونه وایي که نه دا اسمان وایي ما ټینګ کړی دی اسمان ما ټینګ کړی دی کله وایي میری کرسی مضبوط ہے میری کرسی مضبوط ہے خبره پوه شوې او کله وایي عوام دا سپریم قوت ته دا ټول هغه لاړه ټول سپری چې کوم دی نو ښه شوله سپری ښه ټیک شوله سکون پکې راغی چې کله دی تمسکن ته راغی نو دی کېناست په قلاره اوس نه په واده کې ډولکي راولي او نه چې کوم دی په مړي کې یوه میخه او لس منه وریجې راوړي او نه ټوپونه وایي او نه ځان شلوي او نه چې کومه دی نو دین دباس وایي نه مردباس وایي د دین دباس وایي بس غلی ناست دی نو غلی په قلاره باندې چې کومه دی نو ناست دی کنه کې د راځي خبره ښه سکون پکې راغی که رانغی دا سکون د دې مطابقي معنا ده تضمني معنا ده التزامي ده خبره پوه شي بس مناسبت نو مولال ته خبره کړې وه چې په دې دریو دلالتونو کې چې یوم قدر راشي او په هغې کې مناسبت د دواړو ټکو راشي به دا د هغې نه ماخوذ دی د هغې نه ماخوذ دی تمدرعه دا کمیس ته ویلی کېږي کمیس تمدرعه معنا ده استعمل الدرع کمیسی استعمال که یا لبسد درع کمیسی واغوست خود کمیس استعمالول بیا سدی اغوستل دی کنه خود دی ده پار لفظ پا عربی که چه وضع ده نو لبسا ده لبسا یلبسو لبسا یلبسو لباسن لبسن لبسن کراغلی ده لابست اسم فاعل ده او چې کله لبسا یلبسو شي لبسا بیا خلط ملط کول یو سیز د بل سره خلط کول خد بد سره ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل قرآن شریف کې د سره راغلی دی ټیک شو خبره نو تمدرعه ای لبست درعه د تمدرعه معنا لبست درعه دی او دې کې که چرته ته دا تی میم زائد والی او دال ری عین دای ماده والی نو دا به تمفعل وزن شي تمفعل وزن په کلام د عربو کې نشته خو اشتقاق بکې دی درعونو درعون پکې راغلی دی درعون کمیس ته ویلی کېږي وتمندله تمندله دا دی تمسح بالمندیل مسح بالمندیل په رومال باندې رومال پیژنې که نه دسمالو ته څوک وایي خبره پوه شوې او څوکو ته رومال ویلی کېږي دستمال چې په لاس کې ګرځې په لاس کې نو رومال دی مطلب پوه شي او چې دا دستمال دی او چې رومال دی رو مخ ته ویلی کېږي داسې غټ رومال چې ته پې مخ لاسو چې خبره پوه لکه توریا رو مال په خبره باندې پوه شوې دا د پښتو اصطلاحات دي ښه دا د پښتو لغتونه دي ته د دې نه نه خبر ته د دې نه نه خبره پوه شوې نه ته ورته څادر وې بل ورته ټیکری وایي ورته که نه وایي څه ورته وایي یو ورته چې کوم دی رومال وایي بل ورته دسمال وایي بل ورته سپوټی وایي بل ورته چپوټی وایي سپوټی چپوټی دا دواړه د ترو زامن دي ښه نو خیر دی دا بعضې ټکي که ستا په زړه باندې بد لګي په غوږونو نو دا پکې داسې دي ښه په شرنګې ورغلې نو تمندله مسح بالمندیل مسح بالمندیل زما اشنا څه خبره وکړه هغه دا وروسته دی هغه کار دی که نه دا د کونډ په شانتې درې پیرې خاندي کونډ درې پیرې خاندي یو ځل یې خلکو سره وخاندي بیا د چا نه تپوس کې ماما دا څه خبرې وکړل چې هغه خبره واوري بیا وخاندي نو درېیم ځل په ځان پورې وخاندي چې یاره دا ما اول څنګه خندلي نو تمندله نو دې کې
ندله دې کې اشتقاق البته واضح نه دی، اشتقاق پکې واضح نه دی. خبره باندې پوه شئ. دې ته شذوذ ما که ورکې نو خیر دی. لوضوح شذوذه د وجه د وضوح د شاذ کېدو د دې نه. ومراجل فعالل بل مثال ذکر کوي. مراجل هغه جامو ته هغه کپړو ته ویل کېږي چې نقش و نگار پې شوي. قنداریان په دې غاړو باندې نقش و نگار کوي، په دې جامو باندې، صادرو باندې، د صادرو د یو سر او بل سر په دې باندې بلا ګلکاری کړي. د رومالونو باندې په خوا چې دا مهاجر طالبان دلته ډېرو، موږ له به قسم قسم رومالونه راوړل او دا ګلکاری مزیداره به پې کړې وه، ښکلې ګلکاری به پې کړې وه. نو هغه یو ماله رومال راوړل، ډېر ښکلی دونه غټ رومالو، او په هغې باندې زما نوم لیکلی و، زما نوم او لا بله ته ویم شیخ یم په ورسره لیکلی و. خدای بې خو نه باسې پخوا نه شیخ یم، خیال کړه سعودي نه شیخ شوی یم. نو ما ورته وی چې یاده که دا رومال خو د استعمالېدو قابل نه دی، دې باندې خو ټکي لیکلي دي محمد، نه دا خو دې بېادبي کېږي، په دې باندې پوزه پاکې، په دې باندې لاس پاکې، بېادبي کېږي. نو ما ته وی خیر دی داسې وکړه، دا په کوټه کې چې کوم دی ځوړن کا، دا په کوټه کې ځوړن کا او بل بدله جوړ کوه. نو مې چې بل جوړې نو ته خو پې نوم لیکې که نه؟ وی په انګریزۍ کې بې پونه مې تاله انګریزي درځي، وی ته بیا راته ولیکې، ته بیا راته. نو ما د په انګریزۍ کې نوم ولیکه، انګریزۍ کې مې ته هغه پې ولیکه. ډېره زمانه هغه دسمال ما سره په خبره پوه شوې، بیا اخر خو ختم شو، ختمېږي به نه، پوه شوې مطلب باندې. هلته کې جیل کې هم ډېر وخت شو. مراجل نقش و نگار والا کپړو ته ویل کېږي. فعالل وزن دی لقولهم ثوب ممرجل، د وجه د دې قول د عربو نه چې ثوب ممرجل. ممرجل لفظ استعمال دی، مرجل یمرجل مرجلتن، دا دغه نه چې کوم دی نو ماخوذ دی. فعلل یفعلل، دحرج یدحرج په شان کې، دحرج یدحرج په شان کې. نو ممرجل چې راله نو دا چې کوم دی صيغه د اسم مفعول ده، هغه جامه چې په هغې نقش و نگار شوی دی. نو د ممرجل چې کله ته صيغه د منتهى الجموع کې، نو د مراجل په وزن باندې به کې. د دې وجه نه دا مراجل په ظاهر کې فعالل ښکاري، خو چونکې دا میم ری او جیم او لام دا په رباعیو مجردو کې هم په دقه معنا مستعمل دي، په دقه معنا مستعمل دي. دوا میمونه پکې نشته، میم پکې یو دی، دا فی کلمه ده. نو ممرجل دا هم چې کوم دی نو نقش و نگار د کپړې ته ویلې کېږي، او مراجل دا هم منقش کپړې ته ویلې کېږي. وزهيئ فعل ان لمجيء زهياء. زهيئ دا هغه ښځې ته وایي چې هغه د سړو سره مشابهت لري. خبره پوه شوې؟ د چا سره؟ د سړو سره مشابهت چې کوم دی لري، هغه داسې مشابهت دی چې دا خنثی دی. څه شی دی؟ خنثی دی. د سړو سینې نه راغټېږي، د زنانو سینې راغټې شي، دونه بلکونه دې جوړ شي، او د سړو سینې هغه نه راوچتېږي. نو د کمې ښځې چې سینې نه راوچتېږي، لا تنمو ثدییها، چې دا سینې نه راښکاره کېږي، نو دغې ته زهیعون ویلی کېږي. په استعمال د محاوراتو، په استعمال د روزمره د عربو کې زهیعون. اوس دا فعل ان وزن دی، نو فعل ان خو هلکه نشته، ولې ورته ته فعل ان وزن وی ځکه د دې ماده زواد هی دي، زواد هی دي د وجې د راتلو د زهیاء نه. زهیاء چې کومه دی نو دا مشابه ته ویلی کېږي. هغې ښځې ته وایي چې مشابهت لري، یا ځان مشابه کوي د سړو سره، ځان مشابه کوي د سړو سره. په کومه طریقه باندې؟ په دې طریقه باندې چې جامې د سړو په شانتې اغوندي، او صادر د سړو په شانې په سر کوي، سپلۍ د سړو په شانتې اغوندي، کوټ او واسکټ د سړو په شانتې اغوندي. زموږ په دې شرګل کې دوه ښځې وي، او هغه چې کوم دی د سړو په شانتې لباس ناسته پاسته دا به کوله. نو مسله دا ده چې دا ښځه به ته کور ته نه پرېږدې،
داسې نیم ښځی نیم ښځی شانتې دی نه ښځه ده وړه یو وړه وه او یو خانزادګۍ وه خانزادګۍ اوس هم مشهوره شیرګړ کې بازار دی باقاعده شیر علي خان چې کوم دی د هغې وراره دا واده مادې نه وکړې او وړه چې کوم وه بله ښځه وه هغه حلوایي وه او د حلوایي دوکان یې حیات سویټ هاوس کې دی حیات د جومات سره دا د هغې نوسی دی په خبره باندې پوه شو نوسی نه ورارې دی ریشه ورارې دی د رور زوی دی نو وړه نه وه هغه مړه وه وړه نه وه مړه وه لوی شی و خو که جامې به د نارینهو په شانتې اغوستې وي دا مشابهت ناروا دی خو خیر مشابهت دی موږ خبره د مشابهت کوو د روا و ناروا نه کوو دا مشابهت کوو نو دغه ما په معنا د تشابه باندې راځي نو زهیا چې کوم دی هماغې ښځې ته وایي چې هغه د سړو په شانتې وي په مشابهت د چا سره وي د سړو سره وي وفینان فیعالا او فینان فیعال دی لمجیء فنن توجد راتلو د فنن نه فیعال وزن په کلام د عربو کې نشته خدا فینان چې کوم دی راغلی دی فینان دا اوږدو ویښتو والا ته ویلی کېږي اوږدو هغه زنانه ته وایي چې زلف دراز لري زلف دراز توري زلفې ځکه د زنانه توري زلفې خلک ستایي خوند څه کوي توري زلفې کوي او چې کله زلفې سپینې شي نو بیا خو چیپړه یې که نه بیا خو سترګې چوپنې بیا خو چې کوم دی اننګي هغې نه چوپلې ام جوړ شوی پوزې چې کوم دی په لاندې په زنه لګېدلي بیا ورته ته نه ګورې خبره پوه شوې مخ دې نه اړې هغه وخت کې زبرګ شي هغه وخت کې زبرګ شي اوس چې په روژه کې روان اکثر بل سره ډغره وي مخې ته شی را رواني خبره پوه شو نو خیال کوه دا اکسیډنټ یوازې بدني نه دی روحاني دی روحاني نو ځان کې ساته موټر سایکل والا په ډېر خیال کوي ته خبرېږي نیر ته به پرېوتی خبرېږي نیر ته به پرېوتی نو نیر نه ځان بچ کوه نو فینان اوږدو زلفو والا ته وایي تورو اوږدو زلفو والا ته وایي او فنن هم په دقه معنا مستعمل دی اوږدو زلفو والا و جرائز فعائل جرائز غټ وخته ویلی کېږي دا فعائل هلکه فعائل وزن خو په کلام د عربو کې نشته لمجیء جرواز د وجې د راتلو د جرواز نه جرواز چې کوم دی هم اوښته ویلی کېږي جرواز څه ته وایي اوښته وایي نو جرائز هغه هم غټ اوښته وایي بس مناسبت یې راغی ومعزن فعلا او معزن فعلا دی لقولهم معزون د وجه دی قول دا عربونه چې معزون وي معزون دا بیزی ته وي او معزن په اصل کې معزیون دی څه دی معزیون نو فعلیون دی فعلیون وزن په کلام د عربو کې موجود نه دی خو معزن هم بیزی ته وي او معزون هم بیزی ته وي معزیون هم بیزی ته وي او معزون هم بیزی ته وي بس یوه معنا یې مطابقی معنی کی مناسبت تے وسنبتتن فعلتتن لقولهم سنبن او سنبتتن دا فعلتتن وزن دے دا وزن پا کلام دا عربو کی نشتا خو مادد دی هم پا آغا معنی مستعمل دا سنبتتن قطعت من الدهر دا زمانی و حسان او سنبن هم قطعه من الدهر تویلې کیږي نو سین نون بی دا پکې ماده شو نو د سنبتتن موزون به فعلتتن روتلا وبلهنيه فعلنيه من قولهم عيش ابله او بلهنيه دا هغه اوخه ته وي چې پتللو کې مستی کوي خبره باندې پوښوي هغه اوخه چې پتللو کې مستی کوي یو طرف ته بل طرف ته ټوپونه وي فعلنیتون دا فعلنیتون وزن دی الکه فعلنیتون دا وزن خو په کلام د عربو کې نشته دی وی من قولهم عيش ابله دا ماخوذ دی د عيش ابلهنا هغه جون چې بیغمه جون وی عيش ابله ابله به وقفی تام ویل کیږي او ابله چې کوم دی چې ته وی بیغمه ته هم ویل کیږي بیغمه ته هم ویل کیږي دا ته خو ځکه ود کېږي چې خوب کنده په بیغمه کېږي عبدالرحمن چې په هر چستا غوندي غمجن وي سبا خوب سبا خندا کا ودی
نو تا ته ځکه ود کېږي چې به غمه غم دې نشته کنه که چاله لور په خې مالې ته لور په خې او که چاله بای په خې مالې ته بای په خې هغه قومي مزید یو عائش ابله عائش ابله وعرزنه فعلنه عرزنه دا چې کوم دی اعراض کول د خپل حالاتونه فعلنه دا فعلنه دی لانه من الاعتراض دا د اعتراض من اعتراض پروان کار کې د چا او درول دغه ته اعتراض ویل کېږي لکه تا ما په ابتدا کې یو خبره کړې و یو اعتراض دی یو استفهام دی یو تنقید دی اعتراض دی ته وایي چې ته په خبره ښه پوهې خو وایي چې د دې مولا امتحان اخلم د دې مولا امتحان اخلم چې دا په څونه اوبو کې دی نو په سره د پوهې نه تپوسو کې نو دغه ته څه وایي اعتراض وایي په صحیح لار باندې روانې خداغې نه کوک شوي بل طرف ته خرې ونه کړم خیال کراله یو د استفهام پوهنې او تپوسو کې پوهنې د ځان پوهولو دپاره تپوسو کې دې ته استفهام وایي یو تنقید دی تنقید دا دی چې دې ملا خبره وکړه دې پې نه دی پوهه خبره غلطه د خولې نه ووتله یا یې لیکل وکړه هغه لیکلي غلط چې کوم دی نو وشو قصدن عمدن نه دي شوي خو غیر ارادي شوي دي ته تنقید وکړې چې دا ټکی داسې نه دی پکار دا ټکی داسې نه دی پکار یا دا ټکی داسې پکار دی د چا د غلطۍ اصلاح کول دې ته تنقید وایي د چا د غلطۍ اصلاح کول درستګي کول دې ته چې کوم دی تنقید ویل کېږي موږ دا ټول ټکي په یو معنا استعمالو دا ټول ټکي موږ په یو معنا خو منځ کې ګوره فرق دی ها اعتراض استفهام طالب چې کوم تپوس کوي دا به استفهامي طالب چې کوم تپوس کوي دا اعتراض نه دا صحیح استفهامي موږ هم ته ورته اعتراض وایو موږ هم ته ورته وایو اعتراض وایو ځکه دې وران ټکي نه استعمالي غلط ټکي نه استعمالي او تنقید کوي خیر تنقید کله کوي لکه موږ وایو حروف زواید چې کوم دي سوار لسدي حروف زواید سوار لسدي نو ولا نه دي سوار لسونه دي پینځه دي ته خطا شو نو دا تنقید دی سره دا تنقید دی بل وای نه دا مولام خطا شو نه هدي هغه بل را پاسې نه خو لري به خو نه باس نه کوم ځکه دی ما وش مارل اليوم تنساه دا خلص ټیک شو ټیک نشو ټیک برابر شو د سهار یو سیز کې کله کله مولا چې کوم دی مغالطه وکي څوکي مغالطه وکي نو هغه مغالطه په وجه باندې ترانیخ شي نو ته تنقید وکي ته پوه نه چې دا د مغالطه کړی دا ای مغالطه تاله چې کوم دی تی تا په غلطۍ کې اچي ستان اندازه یا ستا امتحان لی نو ته دا مولا غلط شو ا غلط نه نو ته چې کوم دی تنقید وکي په خبره پوه شوې لکه مونږ وایو بای چې د دې د اسم چې کوم دی درې قسم دي او د درې قسم په ځای باندې وایي چې پنځه قسم دي یو ثلاثي دي یو رباعي دي یو خماسي دي یو سداسي دي او یو چې کوم دی سباعي دي پنځه قسمه خیال کې مراله اوس دا یا موږ د قصد وې نو مغالطه ده څه شی ده مغالطه ده یا وې چې لکه حروف جار چې کوم دي ان بانا کان لیت لکن لعل خبره پوه شئ نو ترانه څنګه نه مولا څنګه وړي دی وې باو ته کاف لام واو منذ مسکله خبره پوه شئ نو دې تسوي ستاد طرف نه تنقید دی خو زما د طرف نه څه شی ده مغالطه ده زستا اندازه اخلم چې ته ودی کوي خي درځي نه درځي جدا خبرې دي ودی او کوي خي نو ځانو د کوم ځان او د کوم په خبره پوه شوې چې کوم لاړه غلاړه خدا شته دی خدای ټینګ کی واولو افعلا اول لفظ دا افعال دی معنا دا ده چې دا حمزه په کې زائد ده او واو او لام دای ماده ده لمجیء الاولى د وجه دراتو د اولانا
والاول او د اولنا چې د اولا سره ولاده دا اول وو مضموم راغلی دی دا بدل شو په حمزه نو اولا شو او اول دا اول دی نو دا اول وو دا په حمزه بدل شو اول شو والصحيح انه من وولا صحیح خبره دار چې دا ماخوذ دی د وولنا وولا مطلب دا چې فی او عین دا دواړه پکې حرف علت واو راغلی دی لا من وعلل وعلل ماخوذ نه دی د وعلل او یادو ساته چې دا وولا چې اول دا غینا مشتق دی افعال وزن دی نو دا صرف دا ټکی دی په کلام د عربو کې چې په ابتدا کې دوه وونه راغلي کچرته بل تعالی په بل مقام کې راغی خو بل لفظ با چې تشاذ او نادر راغلي صرف دا یو لفظ دی چې په زیاده فی او د عین باندې د دوارو باندې سره راغلی دی واو راغلی دی دا په صحیح په کلام کې چې کوم دی نو نشي راتلی ښه دا والا ابتدا ته ویل کېږي معنی واضحه ده وان قحل ان فعلا من قحل يبسا او ان قحلن ان فعلن ده ان فعلن وزن په کلام د عربو کې نشته د قحلن ماخوذ ده قحل په معنا د يبسا باندې وچېدل قحل وچو يبسا وچو او ان قحل چې کوم ده هغه سرمنی ته وي چې د انسان په بدن په دې اډو کې به د پاسه کوم سرمن وچ شي نو وچواله بګرانه وافعوان فعلانا او افعوانا دا افعوان دا لوی خامار ته ویل کی چاته ویل کی افعوان خامار غټ مار افعلان وزن ده دا خو نشته په کلام د عربو کې ویل لمجيء افعا د وجه دراتو د افعانا او افعا دا عام مستعمل ده د فعوت نه ماخوذ ده کافیه نوم یو کتاب ده کتا کله ویلا ان شاء الله غي کې بدل راشي سب کې براشي کافیه نوم یو کتاب ده هغه کې بدل ان شاء الله راشي مسله باندې پوه شو چې دا د فعوت نه ماخوذ ده او افعال لوی خامار ته وي افعوان اگر چې دغه وزن په کلام د عربو کې نشته خو ماده چې دا فی عین او وو ده دا شتره په کلام د عربو کې مستعمل په دغه معنا ده لہذا افعوان بئی افعلان وزن دا وزن بنئ خو ماده د اشتقاق ثابت شوله نه اشتقاق محقق پکې راغی لہذا دا افعوان په خپل وزن وګرځي و ازحیان افعلان وزن ده ازحیان دا هغه ورځ ته وای چې بالکل اسمان شینی وریاس په کوم ورځ باندې نه نو دغه ورځ ته ازحیان ویل کېږي نو روخان ورځ او دا ماخوذ ده د ضحا من الضحى ضحا هغه وخت وي چې دا نور راوچت شي لکه دا وخت نو ټول ملک رڼا شي کنه نو ضحا کې ضحوت دا هم رڼای ته ویل کېږي ازحیان دا ورځ ته وي چې وریاس پکې راشي نو د رڼا کې خړواله پیدا شي او به چې تور وریځي نو کله هغه د شپې په شان تورواله راوي تور وریځ د شپې په شانتي تورواله راولي په خبره پوه شي وخنفقيق فنعليلا من خفقه خنفقيق ډیر لوی مصیبت تکلیف ته ویل کېږي لوی آفت ته ویل کېږي خنفقيق دا فنعلیل وزن دی لکه دا وزن خو نشته په کلام د عربو کې وی نه دي خو د دې ماده چې خفقه ده خافا قاف ده خفق يخفقو دا مستعمل ده په کلام د عربو کې خفقان څه راغلی خفقان پښتو کې د من خفقان وایي پښتو کې د څه وایي خفقان ورته وایي خفقان پریشانی غم تکلیف په خبره باندې پوه شئ دا نو او خنفقيق لوی مصیبت وي نو دارته وایا چې کله لوی مصیبت راشي نو سړی خفای که خوشالي خفای کنه مناسبت وعفرنن فعلنن من العفر او عفرنن دا غز مری ته وي چې هغه خپل ښکار ځان لپټ کی خاورې په راوړي خزلی مزلی دا په راوړي ښکار پټ کی دغه ته عفرنن وي
فعلن وزن دی دا وزن نشته په کلام د عربو کې خدا ماخوذ دی د عفرنا عفر يعفر عفرا التمریغ فی التراب په دې خاورو کې رغړېدل په خاورو کې رغړېدل په خاورو کې سسیس پټول کته خیال کړی دا خر مبارک کدی لیدلې چرته نو دا کله کله په دې زمکه باندې سملی او د شي تاو را تاو شي ورغړی دا ملای خارختیږي نو د ملانا خارخو یا چرګه کدی لیدلې چرګه هغه په دې خاورو کې ورننه وځي او دا وزرې سواړي دا خاور په ځان باندې د پاسه راوړي او یا بعضی حیوانات داسې کوي چې څه شی وتښتي د کورنه هغه یو ځای ته یوسي الته زرد له پخپو جوړ ځای وګړي کې پښو جوړ ځای له وګړي پالي کې دی خوره پر راوړي دوی تمریر دې ته سوې تمریر ویل کېږي نو عفرنن دا غزمری ته وای چې خپل خار دغه چې کم دی نو ښکار هغه په خاورو کې پټي نه خاور په د پاسه راړي فایر رجع الى اشتقاقين واضح دا یو اشتقاق چې په یو کلمه کې یو اشتقاقي په یو کلمه کې یو اشتقاقي او بل پکې نه اشتقاق پکې یوي او ورسره هغه سره هغه کې عدم النظیری یعنی هغه وزن په کلام د عربو کې معدومی هغه وزن په کلام د عربو کې نه نو وزن دی نه وزن بخپل کار کوي تبع اشتقاق معنی عمل کې والاشتقاق المحقق مقدم اشتقاق محقق مقدم دی اوس د یو نه پیدوشو او چې یو نه پیدوشي رڼا ورس په تورش بشي اشتقاقونه دواړه او دواړه واضح دي چې کوم وزن اخلي هغه ټیک دی بیا بس چل کې داږي جواب خبره کوي فإن رجع الى اشتقاقين واضحين کچر راجع شو دغه لفظ دو اشتقاق ته داسې دو اشتقاقونه چې ښکارو كأرطوا وأولق لك أرطوا أو أولق شو حيث قيل بعير آرت لك ويلكيجي بعير آرت ورات وأديم ماروت ومرطي ورجل مالوك ومولوك جاز الأمران فإن رجع الى اشتقاقين واضحين جاز الأمران دا منځ کې کم امثله را جمله معترضه ده هغه انطباق در تکومه معنا باندې ځان پوي کا دو اشتقاق واضح دي نو تعالی جایز دي چې ته کوم یو باندې عمل کې کوم دوړو باندې یعنی ان واحد کې عمل نشي کولای کنه په یو باندې به عمل کې نو چې ته په کوم باندې عمل کې نو عمل په وکا مثال ذکر کړي ک ارطوا دغه احتمال ده چې دا د افعالو وزن شي دا ارطویو ده یہ متحرک ما قبل مفتوح فالب بدل شو ارطوا شو ها او یا چې کوم دین لا فعلاله چې کله ارطوا افعالو ده نو در ارطوا يرطوین ماخوذ ده او چې کله دا فعلاله نو دا د ارطا يرطون ماخوذ ده دا په دې شاړو زمکو کې یو داسې ازغیدار بوټي کېږي او هغه ازغیدار بوټي د وخانو منباته خوراک دی دغه خوراک دی چې وخانه خوخي دا ازغیدار بوټي د دې خوراک وخانو ته اساني کیکر ونه تاسو لیدل نه په خوب کې کیکر ونه د دې په دې سانګي په دې یخ باندې دا اوخ خلکی دي او خلی دې وردن نکی او کرتی وباسي هغه سره پوري ټولي پاڼي هغه خلی تراشي او هغه ازدي ټول د شراکاګي شرامات شي تیرته دې ازدي کیکر او یو دا بوټي دي چې هغه ازدار کو دا مړغونی مولي دي مړغونی په شانتي تقریبا مړغونی ته سپېږي تل کړه مړغونی یو شی دی ښا تا خو ډیر په غیب ایمان راوړل یو پکې دا شو زه خو ځان سره مړغونی نشم ګرځولې ځان سره شکرې ګرځولې شم مړغونی او شکرې دا خو نوم بدرته وېما دسی باندې کوم مرغۍ ده نه هغه مرغۍ به نشان دی کوم خو مرغۍ ما سره په کور کې وساتلې دي ګوره دل اوس پنجرې جوړه کوم محمد نبی کې سو کوم
سچل وکول پکاري پوه شي مطلب باندې او مړغونی په پټی کې وکړم وکړم تا فکر ته خیال راغی داسې خبره چې اراتا یریتو ارتوا فعلا وزن کا یا رتوا یرتوی دا وزن کا یو بل اولق دی اولق یا افعلو وزن کا چې افعلو وزن دی که نو د ولقنه به ماخوذ شي او چې فوعل وزن دی که نو بیا به د علقنه ماخوذ شي اولق افعل او فوعل دواړه وزنونه کېدی شي په کلام د عربو کې وو بزایدي حيث قيل بعير آرت خلق وای دغه اوخه د ارتوا بوټي لره خړون کېده بعير آرت خړون کېده ارتوا بوټي لره دغه وخت کې دا د ارتنه ماخوذ دی ارتا یارت ارتن ارتن آرت اسم فاعل تراغه دا حمزه فا کلمه ده او ورپسې الف ده ری عین کلمه ده او توا لام کلمه ده نو بعیر آرتن معنا بوي بعیر آرتن معنا بوي بعیر آکل الارطوا ده خړون کې ده دا ارطوا ونی بوټي لره وراتوین رتوای ارتوی دا د رتوای ارتوی نه ماخوذ دی نو بیا و بعیر راتویون وی بعیر راتویون به بعیر راتویون مطلب دا شو چې دې کې د قاضي قاعده جاری شو نو بعیر راتوین دی پکې وی بعیر راتوین دی پکې وی دا د رتوای ارتوی نه ماخوذ دی اوس کدا چرتا فعلا وزن شي هم دا وزن په کلام د عربو کې شته او کدا چرته ارتوا شي دا وزن شته او کدا د ارتای ارتونه ماخوذ شي او اشتقاق پکې واضح دی کدا د رتوای ارتونه ماخوذ شي هم اشتقاق پکې واضح دی خیال کې براشي ها بیا ورپسې لا شوادی من ماروت هغه سرمن چې هغه رنگ کړی شوی دا ارتوا د سیو بوټي لري چې دا خلق په وبو کې واچي وچی کې اول بیا په وبو کې واچي وی هټ کوي نو هغه یو خاص رنگ پیدا کی خاص رنگ پیدا کی بیا پکې یو کپڑا کې دا هغه رنگ به واخلي لکه مثال پته ورته بداو چې هغه شین رنگ پیدا کی نو ته ولګې دې سپینه کپڑا دې پکې کې خولا هغه وبو کې نو هغه سپینه کپڑا نشو رنگ خلق په دې باندې ورکړي لکه دا خبري د دې په مناسب باندې خبري په دې روانو سبقونو کې تیری شوې دي چې خلک په خاور باندې کپڑے خاور کپڑے خس کوي خاور کپڑے خس کوي خو په تیرا کې سوکانو کې چې کومنانو یو قسم خاور ده تور ده اوس ته سوکانی کې خبره پوه شي سوکانی دا چې کله ته سړی ته ورسي او بیا په ګاډي کې کېني مخکې تړلې راشي تړلې نه بیا چې کومنانو خو دغه د خوږي وبراشي بیا چې کومنانو خکاک او څنګه خکاک راشي خکاک څنګه خکاک او بیا پیاده ګاډي کې چې کوم دی روان شي دغه د مسوزو علاقه ده او خو سوکلی دي په غر باندې واوړي نو دغه تکي توره خاوره ده دا څه شي ده توره خاوره ده هغه توره خاوره باندې خلک کپړې د صابون په شانی زک کوي صابون په شانی زک کپړې تورې نه ښه کپړې نه تورې لکه تور صابون چې تراوړي کوته تور صابون کپړې تورې شین صابون کپړې شین کوي تا چې کوم صابون د لمبلو د لپاره استعمال کړي اکل شین دی کله سور دی کله زیړ دی تی سور کړي یا زیړ کړي نه ستاره خیره لري دقه سي هغه توري خاوري هغه کپړونه خیره لري کوي نو دا ارتوا دا یو بوټي دی په دې باندې خلک کپړو ته رنگ ورکړي د رنگ په خپل طریقې بعضي سوزونه دي چې هغه به وشي ایره به نه جوړه کی چیرې دې جوړه کړه هغه دغه کې په دې دغه کې وبو کې بیا واچي بیا په هغه وبو کې کپڑے کې دی او سات په کې پرتی رنگ به نه راکاږي ناغه به تور رنگ خړ رنگ داسې به نه جوړ شي دي ته وي ښا ماروت دا ماروت مفعول وزن شو دا ارتا یریتون ماخوذ شو ارتا یریتون ادیم ما هغه سرمن چې هغه باندې رنگ ورکول شي ادم پندا دغه د ارتوا بوټي باندې و مرطیون او مرطیون په دې کې ویل کې قدیم مرطیون دا د ارتوا ارتوی نه باخوشي ماروت واضح دی مفعول وزن دی
مرتویون دا هم اسم مفعول دے دا پاسل کے مرتویون مرتویون بیا غوو په یی بدل شوی ادغام شوی دے مرتویون بیا د ما قبل ضمه په کسری نو مرتویون ویل کیږي څه ویل کیږي مرتویون چې کوم دی نو ویل کیږي په دغه معنا مستعمليږي ادیم ماروت په ماروت یعنی په ارتوا بوټي باندې سرمن لرنګ ورکول یا مرتویون په ارتوا بوټي باندې سرمن لرنګ خو ارتوا په دې اول کې افعلوا وزن شي او په دې بل کې وفعل وزن شي بلکې به فعل وزن شي ورجل مالوک هغه سره دا ماخوذ دی دا علقا یلقون او ماخوذ دی دا ولقا یلقون مالوک کچرت دا ماخوذ شي دا علقا یلقون نو بیا په معنا د مجنون مستعملی علقا یلقو نو مألوق چا سی غشوا اسم مفعول مألوق رجل مألوق په کوم دی هغه سړی ته وای چې هغه لیونی او مولوق چې د ولقا یلقون ماخوذ شي والقن نو دا د دې معنا چې کوم دی نو بیا مجنون نه ده عشق او محبت په معنا باندې راځي مولوق و مخجی نو دا هم اسم مفعول دی رجل مولوق رجل مولوق بیا په دغه معنا باندې استعماليږي دي کې اشتقاقونه دواړه واضح دي اشتقاقونه پکې دواړه واضح دي ځکه علاقه یلقو دا هم په کلام د عربو کې مستعمل دی او ولقا یلقو والقن دا هم په کلام د عربو کې مستعمل دی لہذا اشتقاقونه پکې دواړه واضح دي جاز الامران ساده پر دواړه خبرې جایز دي چې کم یو ته اخلي او كحسان وحمار قبان حيث صرف ومنع او بل د دې مثال شو لکه حسان او حمار قبان ځکه چې دا کله منصرف مستعمليږي او دا غیر منصرف مستعمليږي حسان دا حسان یا فعال وزن دی سو وزن دی فعال نو کدا فعال وزنی نو منصرف دی دا د حسنا يحسنون ماخوذ دی حسنن تراغره نو حسان پکې د مبالغه سره او چې کله غیر منصرف شي نو دا د حس يحسن ماخوذ دی نو دا حس سان الف نون پکې مزیدتين شو حسان سین په سین کې مدغم شو نو حسان ویل کېږي ډیر زیات حساس سړی فعلان وزن دی فعلان الف نون پکې مزیدتين دي نو غیر منصرف دی یو پکې دغه بل پکې دغه بل غیر منصرف شو الف نون مزیدتين پکې را لیکنه او د مولا نوم نه نو حسان شي غیر منصرف وحمار قبان دا وړو کې غوندي حیوان دی ګونګټ د غوشانو ولیدلې چرته ګونګټ ته ویل کېږي څه ویل کېږي ګونګټ یو د اردو ګونګټ دی ګوره اردو کې ګونګټ چې کومه اډولې ته ویل کېږي خبره پوښي چوپا ګونګټ میں مکڑا گلاب کا چوپا ګونګټ میں مکڑا گلاب کا په ډولې کې د ګلاب مخ پټ شو جنه یادې تا نه یادې چوپا ګونګټ میں مکڑا گلاب کا خا او قبان کچرت دا د قبانه نه ماخوذ شي قبانه نو بیا قبان فعال وزن دی فعال وزن دی دا هم وړوکوالی ته ویل کېږي قب یقب چې کوم دی په ځمکه کې ګرځېدل او دارنګې چې کوم دی دغه نه ماخوذ شي د قب یقب نه دغه نه ماخوذ شي د قبانه نه ماخوذ شي د قبانه نه نو بیا فعال وزن دی ذهاب فی الارض په ځمکه کې ګرځېدو ته ویل کېږي او که چرته دا د قب یقب نه ماخوذ شي نو قبان دا به قبان فعلان وزن بشي دا په معنا د ضعف باندې او دغه کوم ګونګټ وړو کې غونډه چې د هغه ضعیف دی خیال کې مراله زمکه کې ګرځي دغه دواړه معناګانې واضح دي لہذا قبان فدا چې کوم دی منصرف او غیر منصرف دواړه استعمالي ستا چې کوم خوخي هغه سي استعمال کا وإلا فالترجيح وإلا كدا سي نه یعنی دوه اشتقاق به کې واضح نه
فترجیح نو بیا ترجیح ورکول دي ته بیا ګوري چې کوم یو وزن په کلام د عربو کې لږ زیات واضحي د اشتقاق په وجه باندې هغه وزن یا داسې وي چې هغه کلمه په زیاته مستعملي نو بیا به هغه اخلي ته به ترجیح ورکې ابا ته اندازه ولګې ابا ته اندازه ولګې په خبره باندې پوه شوې تا ته دوه مولیانو ساتو کو یو وی ما سره چې اوس کا بل وی ما سره چې اوس کا نو تا ته پته ده چې هغه یو چې کم دی په ما باندې د ملک پیکو چې اسکی او بسکټ مو سره نه راوړي او دا بل مولا را باندې میخي د پيو چې اسکی او بسکټ مو سره ته به ترجیح چاله ورکې دې بل له دویم له ورکې کنه چې میخي پي دی او بسکټ مو سره دي هغه بل خو ملک پیک دی هغه وایټنر دی هغه زهر دی د استعمالولو د انسان لپاره وایټنر مې استعمالوي دا سپین دا دغه ولا پي نه دي قطعا مې استعمالوي ښا سره چې اسکی سره چې د صحت د لپاره سیم فائدہ مولي سره چې د صحت د لپاره سیم فائدہ مولي اصل کې دا چې خلص کی د چې د وجنه چې خلص کی څنګه دا لومي ولا زکه د سي خودلې له جوزي راغسته د کول لپاره نوم کړي چې دې چې وکي په خپل څه فائدہ موجود دا پتی نه وي دا بدن کې چستی پیدا کوي د بدن کې چستی چې کم دی نه کیفین دی پتی کیفین یو سیز دی ته نه پیژنې غټه غټه کړی خیال کې راځي نو دا بدن کې چستی پیدا کوي بدن بیداری د پانستان ګولې کار کوي خو چې ته په سره چې اوس کې سو کې سره چې بیا کله ماری خراب و نو په سره چې کې لګ مال غواچو خواږه پکې ماچو نو بیا راشه کوي ګوري نو ټیک بشي ښا به هر حال نو سمې درته ویل کا دوا اشتقاقا پکې دی خو هغه واضح نه دي دواړه دا مخکې مثال داریو چې دواړه واضح او دا هغه دي چې دواړه نو بیا به ترجیح ورکې کمل اکن لکمل اکن قیل معفل وزن دی من الولوکتی د ولوکتنا خبره مور پوښوي طالب چې کوم دی دا ټکي پرون په مراحه کې راشي پرون په کوم ځای کې راشي په مراحه کې به کوم نه راشي چې دا د ولوکت نه ماخوذ دی نو دا تا ماوج دی کې قلب مکانی راغلی او قلب مکانی په کلام د عربو کې ځای په ځای راغلی ښا قلب مکانی عجیب او ناشنا شی نه دی یو ابدال دی ابدال او تبديل دا معنا چې حرف په خپل ځای دی خو په بل بدل شي واو دی په الف بدل شي دا په الف بدل شو او یو قلب دی نو قلب دی ته وایي چې مخکینه حرف ورستو کې رستنه حرف مخکې کې دیتا په اصطلاح کې قلب مکانی وایي قلب مکانی چې کوم نه ورته ویل کېږي نو دا د اولوکت نه ماخوذ دی مونږ چې وکتل په اولوکت کې دا حمزه په اول کې و لام دویم مقام کې و دا حمزه فی کلمه شو او لام عین او کاف دا لام کلمه شو نو دا الکا یالکون ماخوذ دی اولوکت رسالت ته ویل کېږي اولوکت څه ته وایي رسالت ته ویل کېږي او په فرشتہ کې رسالت معنا پرتا ده کنه پرتا پرتا ده کنه پرتا جبرئیل علیہ السلام چراغه نو سیوی حضرت مریم ته انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا او دوی قال انی اني اعوذ بك بالرحمن منك ان كنت تقيا كتذبرك زي خذنا پناه غواړم او دوی نه انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا لاهب لك غلاما زکیا نسبت مجازی ده نسبت سره انا رسول ربک زدا الله را لګل شوی ما لاهب لك زدر توبه خم بچي لاهب لك لازم انا نه کنه ارڅ خدای کوي ارڅ خدای کوي دا مجازی ان نسبت ته مطلب باندې پوښوي تبلیغان اعتراض لاهب لك غلاما زکیا زتا دلته رسول لفظ مستعمل شوی دی نو رسالت پر رسول کې پروت کې نه پروت دی رسول کوي کنه کوي چې دی رسول کوي نو اولوکتم دغه معنا ده او د ملک فرشتي ته ویل کېږي ملک چاته وي فرشتي ته ویل کېږي معلومه ده شو چې په دې کې قلب مکانی راغلی دا فاصل کې ملکون دی ځکه ول موضوع به راو کلم معفل موضوع به سره راو کلم معفلون هغه عین کلمه هغه مخکې کړه
او دا لام حفی کلمه دا رستو کرلا نو ما لکون ما لکون پزه مل اکون شو بیا دا حمزی حرکت دی ما قبل لام تا نقل کر او حمزه دی حذف کنو ملکون دی جوڑ شو پا قیده دی یسألو بانی پا قیده دی یسألو باندی و ابن کیسان دا بالمولا دی ابن کیسان وی فعلن دا فعل وزن دی من الملکی ماخوذ دی دا ملک یا دا ملک نا ملک یا دا ملک نا ملکیت ستوے لکی گی ملکیت پی جنے کنا دا دا ملکہ یملکو دا ماخوذ دی ملکہ یملکو ملکن و ملکن و ملکن دا تی مستعمل شوی دی مالک کیدو تا ویلے کی دی فرشتی تا دیتا ملک پا دی وجبان دی وی چه دا میم فا کلمہ دا لام عین کلمہ دا کاف لام کلمہ دا دیتا زکا ملک وی چه دیتا اختیار اللہ ورکی دیوکار دا داغی مالک او گرزی دا داغی مالک او گرزی اس گور دی اشتقاقونو تخا دی اول تم گورا او دی دویم تم گورا مانا بوازی حقیت پخپل باندے و ابو عبیدہ مفعل ابو عبیدہ وی دا مفعل دے من لعاکا ماخوذ دے دا لعاکنا اذا ارسلا اذا ارسلا لعاکا یلعکو ملعکن دا دا پنیز بانی فخبل حال دے ملعکن دے مانا دا دا قلب مکانی بکی نشتا قلب مکانی بکی نشتا ملعکن دے خدا پا مانا دے ارسال بانی دے فیہ دے ارسال باندې لعاکا زیدن اے ارسل زیدن مانا دا چی لعاکا زیدن مانا دا چی زیدو لگید او یو سڑے دا دیزن بازار تاو لے گو یو سڑے دیزن یعنی دا ارسالو کو ارسال نو دا بیا ملک پا مانا دا مرسل باندې شو ملک مانا شیئے مرسل باندې شو او مرسل ملک دے کہ اللہ نے مرسل سوک دے لیگون کے سوک دے فرشتہ خو مرسل دے فرشتہ مرسل دے پا دے دریو ٹکو کے منگ دا ثابت اول غوارو چی کم یو ٹکے آگے اشتقاق واضح دے نو یو دا مانا شو لعاکا پا مانا دا ارسال باندے فرشتہ پا مانا دا مرسل باندے شی فرشتہ مانا دا مرسل شی نو ٹک دے ندے ٹک خوا مرسل دا او یو دا دویم چاہے با آدم ملکیت دے پکی نو ملکیت خود نہ دے ملکیت نہ دے جبریل علیہ السلام چی قرآن شریف راوالی او نبی علیہ السلام تی راولین دا جبریل علیہ السلام مالک دے نہیں مالک نہ دے دے خو چکم دے نو ڈاکی دے حکم اسے دے دا ڈاکی دے دا امانتدار دے امانتدار دا یو امین سڑے آغا دا چا دا امانت مالک کے دے شی زتا تویم دا کتاب والا زان سرکی دا او مال به دور زی پس راکی انتی مالکی ننت پتا خو خبوج را اوز بیت خامخا حفاظت کے او چه ما کل او گخت او زر بے واپس کے پینزه کال بے دزان سر نگدی سو کال پینزه کال بے دزان سر نخرج زر خورما چیر ملاک چا کتاب وڑے رے او ډیر پسی خفه ما او ډیر خواري می پکړی وا او چې زمړ شماله به چاپ کی وای بچما دالی کله دے مطلب پوه شوی نو دې اخوا پینځه کاله پس زما فریادونه خدای قبول کړ خدای دعا قبلې کړ خدای دعا قبلې کله سلويخ کاله پس هم قبلې یعقوب علیہ السلام دعا کله قبول کړو سلويخ کاله پکې دیو په تلی کې مزر غوښنه چې بیګاله دی خدای ته وی چې خدای ما باندې سر زر باران کو سارو نشو دعا می قبلېږي نه نو دعا می نه قبلېږي یو راغه ما ته ختم خو دې ختم راته وخای ما ته ختم خو دې مې دا کوه خدای به کارو نو هغه چې دا یو سورې پس راغه زما کار نه شو زما کار خو ونه شو مې اولې کله د خدای مرتبه ته رسید کله ته ورسېدم بیا به زستا کار وکړم ما خو ته طریقه خو دې نور کار دا غزاد ته هغه یې وانه کړه او خدای دې خو نه باسه کې په یو وخت کې واړی او یعقوب علیہ السلام تو سلویخ کال پیغمبر دے دردمند دے بچے تے جدا دے خدای ته جاڑی وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم خبره پوه شوی سترګې لاندې شوی چې د یوسف کمیس د مصر نه کنعان ته راغی د یعقوب تله بسوارت دواړه چشمان ته راغی وګوره ورته هم مخکې په سلار شمړه موږ څه کیسې جوړه
کتاب خدای پیدا خدای دې خوشاله کوي را ځکه چې خوشاله خبره خو ځکه ده کنه چې ما وی چې سړی پټ کړي نو پټ کړي نو خو هغه سړی لک شانتي او خيار بډیرو یا به کما کړ دی یا به خيارو یا به کما کړ چې او خيارو نو مطلب دا چې زمانہ ما زو ته یاد منه ما ته څه یاد ما ته څه کله کله څوک راشي اوسه یو لري پیژندم کنه شل کاله پس ملاو شوی څوک لس کاله پس ملاو شوی ولې پیژندم کنه مې نه کله مې پیژندل وې زه خو ستاسو شاګردم کنه مې کله سونه په کم سن کې یسن 95 پس چې پسن 95 کې شو د بړبوک زویا شن 95 کې ته دوه وي اوس د لوی وای جوړ شوی څنګه دی پیژنم خبره پوښوي او د یو دوه درو پینځو شلو سره واسطه نه ده د لکونو خلکو سره واسطه ده یو ځکه مثلا مولا تقریر وکړ نو د دا تصویر ټول خلکو راوغسته خدای ټول خلکو تصویر راغسته شي نشي راغسته خبره پوښي بیا په پسته دی کیمرا ګرځي ټول مولیان په کې راځي یا ګورال کا کړي هغه مولا پکې دی هغه په شیرونو چې مړو ارساله اوس په خپل سوچو کې دی خبره ده آشنا چې دا اولوکت څه شی دی اولوکت چې په دې کې معنا د رسالت ته دازیات واضح ده کله کیسانه کا مذهب چې دې کې ملک دې ملکیت ته دازیات واضح ده کله ابو عبیده چې لا اکله په معنا د ارسال باندې ارسال پکې ده چې فرشتي ته مرسل ویل کېږي نو آیا دازیات کومي واضح ده اول ځکه هغه کې رسالت ده او رسالت چې پچا کې هغه ته رسول ویل کېږي هغه ته څه ویل کېږي رسول ویل کېږي په مطلب باندې پوه شئ وموسن مفعلا او موسن چې کوم ده مفعلا ده موسیون څه ده بیا یې متحرک ما قبل مفتوح الف بدل شي دا مفعل وزن ده من اوصیتو دا ماخوذ ده د اوصیتو نه ای حلقتو په معنا د حلقتو باندې اوصیتو حلقتو حلق یو سیس خړایلو ته ویل لکه ویختو موسی چړې ته ویل کیږي موسی څه ته وایي چاړه کما چاړه واجب پیدا دي نه د نیانو چاړه د نیانو یا بلیډ خیال کړاله اوس پاغه باندې وخت پاک خړلې کیږي نو دا موسن مفعل وزن شو او د دې مجرد چې کوم ده وسا یسی شو وسا یسی دا شو او سایتو دا د باب افعال د واحد متکلم صيغه ده د اوصیتو معنا دا حلقتو ما چې کوم ده د سړی وخت وخړل نو موسی دا چړې ته هم وای موسی به یعنی هغه سیز چې داغه په ذریعہ باندې وخت خړل کیږي نو دا صيغه دغه شو د باب دغه نه ضرور وایا صيغه د اسم مفعول شو باب افعال نه په خبره باندې پوښوي د باب افعال نه صيغه د ظرفم کې دی شي صيغه د اسم مفعولم کې دی شي نو مصیبه بل شي مصیبه بل شي مصابه دا به چړې ته ویل شي خبره پوښوي کله موسی عليه السلام د نوم سره مناسبت والو دا ټکی واضح دی چې هغه دا باطل چې کوم دی وخره لکه څنګه چې مولا سره خریش نه اندوانه ته جوړه کی خبره باندې پوښوي نو هغه باطل بالکل میټاو کړو وی خړایو لکه څنګه چې سر صفاشي نو مصر چې کوم دی دا حرامیانو نه پاک مصر د حرامیانو نه پاک لس اتیا لاک خلق دا ورپسې دی په موسی عليه السلام پسې او ټول کوم ځای کې ډوب شو دریای قلزم کې چې کوم دی ډوب شو او موسی عليه السلام سره د خپل فوجونو نه شپږ لک خلق فالقوم سره دی غون تبارو وتل په مطلب پوښي بني اسرائیل کاغه خلق ورفان نشي سونه مهرباني په خدای کړی والکوفیون فعلا کوفیان وی فعلا د فعلیون موسیون فعلیون دی معنا دا ده چې دا مين په کې چې کوم دی فا کلمه ده
واو عین او سین لام کلمه ده نو فعلان فعلایون یہ متحرک ما قبل مفتوح الف بدل فعلا شي دا من ماسا د ماسا یمیسو نه ماخوذ ده ماسا یمیسو مایسن فتکبر سره ګرځېدو ته ویل کیږي په تکبر ته ویل کیږي څه ته ویل کیږي نو د موسی علیہ السلام د دا ضروري خبره نه چې موږ موسی پاسي نوم د موسی علیہ السلام راغلی ونو ته ولا خد معنا کې کنه خل نسبت بوله نه ټی کنه نو موسی علیہ السلام کې تکبر نه کنه پیغمبر کې تکبر کوي دا ګناه نه ګناي کبیره ده ګناي کبیره ده او پیغمبر ته د ګناه نسبت کفر ده روح المانی چې کوم دی یو کتاب دی قرآن شریف کې دی ویلي داغي یو تفسیر دی وعصى آدم ربه فغوا د دې په ځل کې لري من نسب المعصيه الى النبي فقد كفر دا چې کله زما مناظره ونده مې کتلی مناظره وا خبره پوښل علي جان چې راکړي پوښ نو دا ټکی په عصمت انبیاء باندې مناظره وا الکه خدای دې بیخ د پلارو باسه په عصمت انبیاء باندې مناظره کی دا خو د کل مسلمانانو دا هر قسم مسلمانانو عقیده ده چې د مسلمانین نه کی خو ځکه ابي کلک په دی ورسره ابي کلک په دیو چې هغه ویلیو هغه دا نیکه ویلیو وی چې نبوت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا اور وہ یہ کہ اس نے ایک قبطی کو قتل کیا تھا موسی علیہ السلام یو غټه ګناه کړی و نعوذ بالله منه پوه شئ او هغه دا چې یو قبطي وجلو کافر وجلو نه کافر وجل غټه ګناه کافر وجل غټه ګناه او په خبره پوه شئ او دا دغه متعلق لیکي حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شرک کے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے توحید کو جا پہنچے د شرک د مختلفو دا دورونه تیرېده نو توحید ته ورسېد نو پیغمبر چې د پیغمبرۍ نه مخکې مشرکي الله اکبر دا ټکي ویل زما په خیال چې جرم دی بے دبی الفاظ پیغمبر نه ګناه نه کېږي ښه پیغمبر معصومي پیغمبر سي معصومي به هر حال منګه نور څه کوو خو مخکې پسې لاړ شه خان بس ته دې پورې دا نور هم پکې وایو که نه نور هم پکې وایو وخت دا شی د سینې چې د دې